بسم الله الرحمن الرحیم. زنګ پښتنو کې دا ډیره د افسوس خبره او د ظلم خبره ده چې خپل لور او خور قتل کو چې دا غینه هغه ګناه وشي. اگر چې هغه غلطي کړې ده ګناه ته وشوه لاړه د دې سزا پکار ده چې نور جنکې داسې نه کوي. خدا مونږ چې هغه قتلو دا ظلم ده. الظلم ظلمات یوم القیامه. نبی علیہ السلام فرمایي چې د قیامت پر ورځ به ظالم په تیرو کې وي. خفه کېږو به نه. موږ څونه غلطۍ کوو په فخر اجرو جماعت کې وایو چې دا غلطۍ مو کړي او دا غلطۍ مو کړي او چوک دکان کې وایو او دک غلطي زمونږ نه شوي وي. دک غلطي زمونږ نه شوي وي. آیا موږ ځان شوټ کوو؟ د خپل رور او زوی دپاره ټوپک هم رالو که دا غلطي ته وشي وکیل هم ونه نیسو هغه بچ کوو نو خپله لور او خور ولې قتلو؟ آیا انسان نه دی؟ د هغه نه غلطي نه کېږي. داغ داغ مت کو سب داغدار ہیں بے داغ بس وہی جو پروردگار ہے کیفی جو چلے گا اسے ٹھوکر ہی لگے گی غلطی سے بری فطرت آدم تو نہیں ہے. غلطي خو کېږي چې دا کار ونشي. د دې نه مخکې په کور کنټرول مضبوط ساته. ټچ موبایل دې ورکړی دی په اوربلو کې ګډېږي او شریک کېږي نو دا خو د فحاشۍ غوبلې دي اوربلې. ښه پوهېږئ بیا وروستو جاړئ چې څونه غلطۍ په واده کې تاسو ووینئ یا په معاشره کې نو فوراً کور ته راشئ خپل د کور سسټم ټیک کړئ. د هغې طریقه دا ده چې کور هم تا مضبوط وساته او تا د کور خیال هم کو او غلطي وشوه یا خیال دې نه کو غلطي وشوه ځه او جنې لاړه. د هغې طریقه دا ده چې خلک پرېږده چې په چوک دکان کې لګیا ټول کار پښتنو کې قتل او قتال او دا قتل د خپلې خور لور دا د پیغور د وجې مونږ کوو چې سبا له څوک پیغور را نه کړي. د الله د رضا لپاره نه کوو. د دین د طلب د وجې نه کوو. چې دا غلطي وشوه نو مصیبت خو په سر راغی. اوس خلک خبرې کوي ته لور خور قتل کې مه قتلوه. دا چې کوم کسان خبرې کوي دا مخکې نه خلاف وو. اگر چې هغې له جړل پکار دی چا سره چې دا واقعه وشوه نور کورونه الله نه معافي وغواړئ او خدای پاکه موږ هم د دې مصیبت او شرم نه بچ وساتئ. تاسو ورپسې خبرې کوئ. د هغې نه جینۍ لاړه هغې غریبانان پریشان دي او شپه ورځ جاړي بلکې قتل هم کي هغه او تو ورپسې خبرې کوي چوک دکان کې لا تضر الشمات لاخیک فیعافیه الله ویبتلیک. د چا په شرم باندې خاندمه الله به تا باندې دا شی راولي. د هغې طریقه دا ده چې هم هغه ته یې واده کوې او سوشل بایکاټ ورسره وکړې چې دې ډېره غټه ګناه کړې ده دا معاشره خرابوي د نورې جنکې زمونږ خرابوي نو عاق هم کوې. څنګه چې اولاد خلک عاق کوي په اخبار خو نه کېږي په سټامپ پیپر هم نه کېږي دا خلک چې عاق کوي. د عاق طریقه دا ده چې ټول جایداد به تقسیم کې خپلو بچو کې هغه زوی چې تعالی تکلیف درکوي یا ظالم دی او هغه له هېڅ ورنه کوي او ټول مالک کې او قبضه وله ورکړي نو هغه یو زوی یا اکه دور چې ګنده حرکت یې کړی دی هغه د ټول جایداد نه عاق کړه او آینده موږ کره مه راځه. سوشل بایکاټ دا علاج ټیک دی خو قتل او قتال مه کوئ. خفه کېږو به نه. دا ستاسو ته نصیحت کوم. موږ څونه غلطۍ کوو موږ نه څونه غلطۍ کوي موږ نه څونه غلطۍ کېږي نو موږ خپلې لوریانې ولې قتلو په خپل لاس او بیا د شپې جاړو مور پسې. انسان دی د انسان نه غلطۍ کېږي. الله دې موږ د هرې ګناه نه وساتي نو دا ظلم به نه کوئ انشاءالله. او چې چا نه دا غلطي شوې ده الله نه معافي وغواړئ. الله دې په دې خبرو ماله او تاسو له د عمل توفیق نصیب وکړي.